بڑے رکھے چې په خبره باندې پويږي دعا آیت ذکر اوس احادیث په دې موضوع باندې ذکر کوي چې آیا صحابه کرام صح عقیده وا هغه په نبی له صلوات و سلام هغه کوم سیس چې د نبی له سلام سره تعلق راغلی د نبی له سلام لاړی دي یا د نبی له صلوات و سلام جوبدا یا د نبی له سلام زلفی دي یا د نبی له سلام خولدا یا د نبی له سلام پنیری په دې صحابه کرامو برکت حاصل کړي ده کنه حاصل کړي نو دا به مونږ لړ شو احادیث مبارکو ته داغه نه بدامن معلوم اولنې حدیث چې مونږ دې کې پیش کوو هغه د صحیح بخاری حدیث ته د جلد نمبر 1 پاره کې ده باب لګئی کتاب اللباس باب ما یذکر فی الشیب پدې کې حدیث پاک راخلی راوی فرمای ارسلنی اهلی الی ام سلمہ زوج النبی صلی الله علیه وسلم وی زخپل کور والا یو پیاله لرا کړله د وبو نه ډک کړله او راته ویل چې دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کور ته یوسه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی له صلوات و سلام بیبي وا دا داغي کرويسا او داغي سره د نبی له صلوات و سلام وخت شریف دي هغه وختان برا واخلي او په دې وبو کې به اوهي دا وبو بیا واپس راوړي چې موږ کم بیماران دي غولې ورکو چې الله تعالی ته شفا ورکړي دې حدیث کې بیا راځي چې د سره وختان من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها مخبده وکله چې به انسان ته نظر ولګي نظر بشو یا به تبيوني او یا به بل بیماری ورته راغله نو دې کې با وبو به ویولې هغه ام سلمہ رضا کورته هغه به ته د نبی له سلام وخته پکې وهاله هغه وبو به راوړې په مریض په بیمار باندې به وسکه الله به شفا ورکړه نو کدا شي ته شرک وې نو بیا دغه صحابه کرامو سره سکے د نبی له صلوات و سلام د دې بیبي سره سکے خدا د بخاری شریف روایت ته سو قربان دي ګوره جره هم بیان شي کوله چې یاره دا بجو ضعیف یا به کمزور ہے ځکه بخاری شریف صحیح کتاب د حدیث مبارک په قرآن پسې دویم نمبر مرتبه د بخاری شریف ته څوک به دا اعتراض وکي چې دا حدیث پاک وتا د ځان نه ذکر کو بخاری شریف کې خدا مسله ته تر او استلبل چاته نه درېستلی نو زه بس صرف تایید د پاره په دې ځای باندې شرح ذکر کوم امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباری جلد نمبر 7 صفحه 85 کې فرمایي انه كان من اشتكى ارسل اناء الى ام سلمہ چې کله وسوک بیمار شو نو یو لوخه به راوغستو د وګړو مسلمیر ځانه کې به ولېګو فتجعل فيها تلك الشعرات دغه وختان به د نبی له سلام پدی وبو کې ورخه تکړه وتغسل فيه وتعيده فيشربه صاحب الاناء او يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها دا وبو به راوړي مریض بیا وسکی یا به دا وب ډیری وي هغه مریض بچ کم دي ځان به وینځلو نو بیا به دې ته حاصل شو برکت دغه وبو دغه وختانو او استشفاء به په طلب ولا چې مونږ ته د مریض الله تبارک تعالی بیماری خکی مونږ ته د بیماری الله جوړ کړی په دې نیت باندې به دغه استعمالولې او فرمای فتحصلوا له برکتها دغه خلق ته بددي وختانو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه برکت حاصلې ده دې حدیث نه امام ابن حجر رحمه الله چې د وفات ته تقریبا 852 هجری کې دنن تقریبا سلپاسا شپږ سو کاله مخکې وفات عالم ده د بخاری شریف شارح ته دې حدیث شرح هغه کړی ده مونږ به هغه احادیث مبارکه او تشریح او د قران تفسیر منو چې کوم زمونږ مخکې سلف صالحینو کړي موږ ځان د قران د حدیث ترجمه نه کوو ځان نه تفسیر نه کوو نو په دې حدیث باندې هغه مولیکل چې صحابه ودا کار زکو چې د نبی رسول الله سلام په وختانو به برکت حاصله نو خبره کوي په دې باندې په دې حدیث باندې علامه عینی رحمه الله په عینی کې چې شرح د صحیح البخاری دا او دا دوانه د یوې زمانه عالمانو د بیا 855 هجری کې وفات ته علامه عینی رحمه الله ابن حجر رحمه الله 852 کې دا د یوې زمانه عالمانو دا یو حنفی دی دا یو شافعی دی عینی حنفی عالم دی او فتح الباری شافعی عالم دی ابن حجر رحمه الله دې دوانو دا مسله په دې حدیث باندې وستله چې صحابه کرامو به برکت حاصله او د نبی رسول الله په دغه وختانو باندې
عمدۃ القاری کی فرمائی وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها ويأخذون من شعره ويجعلون في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه شعر. دیم دغه فرمایي چې کله به بیمار دوی پېښه دغه ام سلمیر ځان حاکم چې کوم دی هغه پیاله کې وبولې غلې یا په یو بل لوخي کې هغه وته کې هغه وختان د نبی اسلام ول واپس پیراول په دغه مریض بیا وبوس کې په واچول الله وته چې کوم شفا ورکړه. اوس کله دا کارو کو نو چې شرک دی دا صحابه کرام او عقیده وا. دیم حدیث پاک چې موږ ذکر کوو د نبی صلی الله سلام په خوله شریف باندې چې کله نبی اسلام دا بدن به خوله شو په دغه خوله باندې به هم صحابه کرام تبرک حاصلو. یو ورځ نبی صلی الله سلام ام سلیم رضی الله تعالی عنها کلاړو او د ګرمۍ موسم نبی صلی الله سلام التخوب کو آرام کو چې کله خوله شو نبی اسلام په ډډه باندې پروتو دا ام سلیم رضی الله تعالی عنها رااله او سلوخه وسور سره ده نبی له صلوات و سلام د خلا د غلوخي ته کوم ده ورچي نبی له صلوات و سلام مبارک پر عایق شو نو ته فرمای ما تصنعين یا ام سلیم یا ام سلیم تسکه زما به خلا باندې څه شي کې هغه تو فقالت یا رسول الله نرجو برکته لسبياننا اذا الله رسولا استاد خلا په دی لوخي کې یا به شیشه کې ځان سره غونډوم چې کله ماشومان می بیماران شي بد نظر په ولګي دا خوله به ولګم یا به اخري دې ته بل تعالی ستاره د خوله په برکت شفا ورکړي دې د پاره دا خوله را غونډوم بد کار کوم که ښه کار کوم. مبارک ته فرمای قال اصبت اے بیبي حق تورسه دې اوس دا کار کو شت تورسه دې. دا حدیث د صحیح مسلم دی چې دا په بخاری پسې دویم نمبر صحیح کتاب دی او جلد دویم او صفحه 257 دا دو حدیث شو. دا رنګي دا حدیث فاز چې کوم ذکر کو ما تاسو ویل چې د حدیث ترجمه به ځان نه کو د قرآن آیت ترجمه به ځان نه کو هغه ترجمه به مقبول و امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله فرمایي چې زمون سلف او صالحین په هم کړی د قرآن او د آیت او د حدیث نه. نو په دې حدیث پاک باندې امام نووي رحمه الله لاندې په شرح کې فرمایي متوجي وفيه تبرک باثار الصالحین وای په دې حدیث کې دلیل دی په تبرک باثار صالحین باندې. یو څوک به اعتراض وکړي چې دا خدای نبی اسلام په خوله باندې تبرک نه وشي دی دا نبی اسلام په وختانو تبرک نه وشي دا نور چا باندې جایز نه دی. امام نووي رحمه الله فرمایي وفيه تبرک باثار الصالحین په دې کې تبرک ته دلیل دی په اثبات تبرک باندې په آثار د نیکانو باندې نو کابیا پیغمبري او کولی او چې نیک او بزرګي او عقیده د برکت او خلق ساتي. نو په خبره پوهیږي کنه پوهیږي. دا امام نووي چرته ذکر کړي جلد نمبر 1 صفحه 47 دویمه حواله جلد نمبر 1 صفحه 139 دریمه حواله جلد نمبر 1 صفحه 196 څلورمه حواله جلد نمبر 1 صفحه 421 پنځمه حواله جلد نمبر 1 صفحه 233 امام نووي په دغه خپل جلد کې فرمایي چې وفيه تبرک باثار صالحین دا متعدد ځایونو کې ویلي. دغه حدیث پاک مشکات شریف هم نقل کړی دی او مشکات شریف مولا علی قاری رحمه الله شرح کړی مرقات المفاتيح پای کې هم مولا علی قاری فرمایي وفيه استحباب التبرك والتقرب باثار صالحین ولې کې دلیل دی چې تبرک او تقرب په آثار صالحین باندې مستحب او جایز عمل دی. صحابه کرام کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کړي. مرقات جلد نمبر 10 صفحه 468 دویمه حواله مرقات جلد نمبر 2 صفحه 392 دغه رنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زلفانو باندې هم تبرک نه ویل شوی دی. وګد روایت ته او تو هشام کې امام واقعي ذکر نقل کړی دی کله چې نبی علیہ السلام د عمره په موقع باندې سر وخره حجاج حلاق ته ویل چې زما د خې طرف ته کوم صحابه ناس ته د خې طرف د اثر می چې وخره نو د خې صحابه کرام من تقسیم کړه وختان د ګس طرف د اثر چې می وخره نه ګس طرف ته کوم صحابه ناس ته د پدیو باندې تقسیم کړه زما د وختان. خالد ابن ولید رضی الله عنه په دغه ځای کې موجود و ډیر افاسه او د نبی صلی الله علیه وسلم د وختان راوغستل د نبی صلی الله علیه وسلم نه مبارک د فرمایي یا خالد سشه کې زما په وختانو باندې خالد رضی الله عنه فرمایي د الله رسوله دا وختان ستا ز چې کله جنگ ته زما غزا ته زما زب په دې باندې برکت حاصل او مستر د وختانو په برکت په الله تعالی چې کوم نعمت په حرا کوي. بیا وته هشام واقعا نقل کوي چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ورځ غزا ته لاړ. د مخ کې واقع چې ذکر کړل د فتوح هشام جلد نمبر 1 صفحه 210
غزا ته لاړو نو لس کسان ورسره دي او هغه طرف ته 2.5 لک فوجیان دي. څو کسان دي؟ لس کسان دي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره هغه طرف ته 2.5 لک فوجیان مشرکان دي. خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک ال تورغلره په جنگ باندې دي. دی خو ته چکم ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه او صحابه کرامو په دې کې سپاه سالار او مشر هغه مبارک ته غرمه په خوب ودرې. نبی له صلوات و سلام ته په خوب راغی. یا ابا عبیده قم، اے ابا عبیده پاسېګا ته دلته په خوب باندې ودی. ال خالد ابن ولید رضی الله عنه د لسو کسانو سره د 2.5 لک لخر سره ګر شوی دی. لاړ شه او داغه مدد وکا. خالد ابن ولید رضی الله عنه د لس کسانو سره جنگيږي. کله چې ابو عبیده رضی الله عنه پاسې دا او روان شو د جهاد طرف ته او دغه خپل ملګرو طرف ته ځي. یو زنانه یې جوړې د لچاغه په خپل ځان باندې بولقرا چولې او پټه وا پیجندل نه د تپوس کې څوک ای بي بي مخ کې ته اجازه نشته ده. یره دا ور باندې پته نه لګي چې دا مخ کې راشي ترته کې جاسوسي پته ور باندې نه راغلي نقصان رانه کی. هغه مبارک ورته ویل زه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک بیبي ما او خالد ابن ولید رحمه زمانه یو دم پاسېدل او ټوپۍ دلته پاتې شوې ده او دغه ټوپۍ چې دا خالد ابن ولید زمو په کې مخ کې د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې حصہ کې وخته بن کړی دي. چې کمی غزا ته ورزي دا ټوپۍ په سری غزا کې کامیاب راځي او چې دا ټوپۍ د پاتې شوی ګوره بیا غا کامیابیږي نه. دا ټوپۍ ورته وړه ابو عبیده جراح ته اجازه ورکړي. دا ټوپۍ وړه د خالد ابن ولید زمو په سر باندې کې خودره په لسو کسانو باندې 2.5 لک لخر ته شکست ورکړ. برکت ته چاو د وختانو د نبی صلی الله علیه وسلم په دوی شام کې یو بل واقعا نقل کړي. یو بل واقعا کې په یو جنگ کې دی ګیرو خالد ابن ولید ځانو نو د سر نه ټوپۍ ولیدل. چې ټوپۍ ولیدل د ټوپۍ پس ورکته کېږي د ټوپۍ راخلي په سر کې صحابو ته فرمای مور کوزيګه خلک د باندې گزار کوي په تور باندې شهید بده کې بے ځای ځای مر اخله دا ټوپۍ او ته سر راړوي. تاسو څه پوهیږئ د دې ټوپۍ په برکت باندې جنگونه زګټم چې دا ټوپۍ نه به جنگونه نشته دی. دا برکت ته چاو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چا حاصل کړي؟ صحابه کرام حاصل کړي. نو کدا شرک وي او دا کفر وي او دا بدعت وي نعوذ بالله دغه صحابه کرام تبع سره دا د نبی صلی الله علیه وسلم په وختانو شریف باندې چې کوم لري هغه برکت حاصل شوه دی. دا رنګي یاد لري مخکې د نبی صلی الله په وختانو باندې شو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په خله مبارک باندې شو. اوس پسې راځي بل د نبی صلی الله علیه وسلم په جوبه مبارکه کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم په اغوستله جوبه. تاسو به څه شی وایي؟ جوبه ته تاسو وایي جوبه لپاسه چې د کپړو باندې اغوستل کیږي هغه کورتا دوی تاسو څه شی وایي کورتا. دغه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله دنیا نه رحلت وکړو دا جوبه د نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سره پاتې شو. چې کله حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بیا وفات شو نه دا اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها سره پاتې شو چې دا د بل خور وا دا غي سره پاتې شو. دا جوبه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره وا صحابه کرامو ته چې بکله یو څوک بیمار راغی نو دغه جوبه مبارکه په وبو کې واله هغه وبو چې کم دی په بیمار باندې وسکلی یا په بیمار باندې واچولې او دا برکت به حاصله او دا نیت به چې الله تعالی ته شفا ورکړي. الله به ته شفا ورکړي. نو دغه داسې دي الفاظ داسې دي وکانه النبي صلی الله علیه وسلم يلبسها. نبی علیہ السلام به دا جوبه اغوستله بیا فرمای فنحن نغسلها للمرضى. مونږ به بیا د خپل مریضان لپاره دا جوبه په وبو کې وهله او مونږ به نستشفي بها طلب د شفا به مونږ او چې الله د دې جوبې په برکت باندې زمونږ د مریضانو له شفا ورکړي. دا حدیث راوړی دی صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحه 190 باندې. بیا مې ورته ویل چې د حدیث نه ځان استدلال نکوه. په دغه حدیث باندې لاندې امام نووي رحمت الله علیه لیکي وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك باثار الصالحين وصيامهم. په دې حدیث کې دلیل دی په استحباب د تبرک په آثار د صالحین باندې او دغه په کپړو باندې. بیا صالحین یادې هم بیا په سینه خاص کوي تمام صالحانو دغه په تبرک په برکت حاصلول شي دغه په آثار باندې او دغه په کپړو باندې او دا جایز دی. امام نووي دغه نقل کړي په شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحه 191 باندې. او دا حدیث په مشکات شریف کې هم دی. په مشکات شریف کې مولا علی قاری هم دغه سلی کلی دی جلد نمبر 8 صفحه 203 باندې. دلته د نبی صلی الله علیه وسلم